د انډیا د یو صحافي بیان ناغله د ایران چې کم په اسرائیل باندې مزایل وروستي دي چې دغه مزایل ټارګټ ته رسیدلي دي کنه دي په ټي وي باندې خو چې کومې خبرې چلیږي په میډیا باندې چې کومې چلیږي نه خو 10 کسان پکې هلاک شوي دي یا وایي 15 کسان چې دي دا پکې هلاک شوي دي. نو د انډیا صحافي چې دی هغه مکمل بیان چې دی هغه ځګي ورکړی دی ځکه چې هغه د دې جنګ دپاره چې دی هغه اسرائیل ته تلم. هغه وایي زه چې هلته کې لاړم نو هلته کې خو په کیمرا او په دې هر سره باندې پابندي د کم ځایونو چې لګېدلي د هغې ته ریکارډینګ نشي کولی او هسپتالونو ته چې دی هلته منګه هم نه پرېږدي ځکه که دې پرېږدي نو هلته کې به د دغه ریکارډینګ هر سره چې دی دا به کوي یا به د هغې هغه معلومات چې دي هغه به حاصلوي او هغه بیا میډیا له ورکوي. نو په میډیا باندې خو د خپل نقصان چې دی دا پټ ساتي چې خوشحالي کوم د دې د وجې نه هغو دغه هر سره چې دي دا نه ښکاره کوي. په میډیا باندې هغه وایي یا 15 کسان مړه دي یا 10 مړه دي یا وایي 15 کسان چې دي دغه مړه دي باقي خبره چې دا نه ښکاره کوي. نو هغه دا خبره کړې ده هغه وایي هغو چې په کومو بنکرو کې بنکر چې کم دي په ځمکو کې ځان نه کم ځایونه جوړ کړي دي نو سل فوټه لاندې جوړ کړي دي او د دې جنګ د وجې نه دغه یهودیان چې دي هغه ځمکو ته ورکوز شوي دي چې په موږ باندې مزایل او ګولۍ چې دي دا په موږ باندې ونه لګي. نو هغه وایي هغه بنکر چې دي هغې وله هم تباه کړي دي هغې وله ویشي دي ښه په ټارګټ باندې او په هغې کې هم دنیا کسان چې دي دا مړه دي لکه ځایونه چې دي دا ما لیدلي لکه ځینې ځایونه چې دي وایي هغه لګېدلي دي نو په هغې کې کسان چې دي دا مړه دي او نقصان چې دی هغوی وله وایي ډېر بهتر څه نقصان چې دی دا کړی دی. او د ایران نه چې دی تاسو به هم خبره اورېدلې هغوی موږ د هغو ایر ډیفینس سیسټم چې دی دا ناکامه کړی دی او نښه کړي وله هم دي ډېر یې وله تباه کړي هم دي تباه کړي دي. نو د دې د وجې نه هغو ته غټ نقصان چې دی دا رسېدلی دی او وایي هسپتالونه چې دي وایي هغه د زخمیانو او د مړو نه چې دی دا ډک دي وایي دا ډک دي د اندازې نه دغه پته لګي چې هغه ډک دي. وایي هسپتال ته چې دی دې ته څوک نه پرېږدي په کیمره ریکارډینګ باندې چې دی هلته کې پابندي ده لکه عام کس چې دی هلته د کیمرې ریکارډینګ نشي کولی. نو دی هلته کې تللی دی او هلته کې دغه ټول معلومات چې دي دی راایستلي دي او د انډیا کم نیوز چینل چې دی هغې له دغه بیان ورکړی دی او نن سبا په سوشل میډیا باندې چې دی دا هم چلیږي.